بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ادعوا يستجب لكم. اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے فرمائی کہ زمانہ دعاگانې وغواړئ د خپل رب نه غواړئ الله جل شانه بس تاسو دعاګانې دا قبلی. لہذا دعا ډیر عاجزۍ سره او آدابو سره غوښتل پکار دي. ذکر دی وجنا فرمائی ہوئی دعا پڑھنے کا نام نہیں دعا مانگنے کا نام ہے. صرف پخلا باندې هم قافیه الفاظ ویل او خکل طریقې سره او خکل آواز سره دعا ناشنا الفاظ ویل دا د دعا نوم نه دی بلکې د الله نه په مینت او په زارۍ په جړا باندې غوښتل دا د دعا نوم دی. لہذا کومه دعا دا چې د آداب او رعایت سره وغوښتې شي نو ان شاء الله العزیز الله جل شانه به هغې ته شرف د قبولیت خامخا ورکوي. د دې وجې نه د آداب د دعا خیال ساتل پکار دي چې د دعا څه آداب دي او د دعا د قبلېدو دپاره کم شرایط او کم آداب دي هغه زده کول پکار دي چې د هغه شرایط او آداب لاندې دعا وغوښتې شي نو الله به نه رد کوي. لہذا د ټولو نه اول دا خبره چې خوراک او اسکاک حلال کولو چې په خېټه کې د حرامي نو دعاګانې بیا نه قبلیږي بل اخلاص سره دعاګانې غوښتل په کلک یقین سره د الله نه دعا غوښتل دکرنګې بل ادب دا دی په اودس کې د الله نه دعا غوښتل. انسان اودس وکړي ډېر خشوع او خضوع سره مخ په قبله باندې کینی او د الله نه خپل حاجت غواړي خپل ضروریات غواړي. دغه رنګې کله چې دعا غواړي نو د هغې نه مخکې حمد او ثنا ویل د الله تعریف بیانول د الله صفتونه کول او دغه رنګې د دعا په آخر کې درود شریف ویل او دغه رنګې لاسونه اوچتول د سوالګرو په شان ځان جوړول او الله ته جړل که جړا نه درځي د جړا شکل جوړول او د دعا په وخت کې انتهایی عاجزی او انکساری او توجه سره ګړ کر دعا مانگنا نو چې دک دعا وشي نو الله جل شانه به خامخا قبلی. بل په خپلو ګناهونو باندې ستومانه کېدل د ګناهونو اقرار کول او دک رنګې د دنیا او د آخرت ټول حوایج د الله نه غوښتل. بلکې پیغمبر علیه السلام چې کومې دعاګانې کړي دي هغه دعاګانې یادول ځکه چې د پیغمبر علیه السلام دعاګانې جامع دعاګانې دي او دک رنګې ځان تم دعا کول خپل مور او پلار ته رشتہ دارانو ته تمام امت په دعاګانو کې دا یادول او دک رنګې د سګونا وغیرہ قطع رحمی وغیرہ کې که اختی د هغې څیز نه توبه وباسل دا ضروری دي. علی به دعا قبلیږي. داسې نه ده چې تر سره دې نه لګي ماما سره دې نه لګي مور سره دې نه لګي او دعاګانې کې بیا دعاګانې نه قبلیږي. او بل د الله جل شانه د رحمت د وسیع رحمت نه ډېر امید ساتل او دک رنګې د الله جل شانه نه دا تم او امید ساتل چې الله جل شانه به زما دعا قبلی. او بل د دعا په قبولیت کې جلدبازي نه کول چې اوهو ما خو دعا وکړله اهو قبوله نشوله بس د نورې دعاګانې نه کوم. نه جلدبازي نه کول دعاګانې غوښتل بار غوښتل
ان شاء الله العزیز چې د تمامو آدابو د رعایت سره کومه دعا وغوښتي شي الله جل شانه به هغه په خپل دربار کې خامخا قبلوي، ځکه چې الله وعده کړې ده چې زمانه وغواړې چې زه درله درکمه.